لیگی اغا پلار اغا مور چه اغا د دوو لونو تربیت اکی ما سر بدا سے جنت تا داخلیگی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ډیر بد په خوراکونو کې خوراک د اغي ولیمې دی چې سړی واده وکي د هغې نه پس روټۍ ورکوي او داسې روټۍ ورکي یدعا الیها الاغنیاء ویترک الفقراء چې مالداران خلق پکې روبللی شي او غریبانان خلق پکې پرېښودلی شي. د لور زیرې ورکړلی شي هغه پې د خفګان اظهار کوي، دې باندې د خفګان اظهار نه دی پکار. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي څوک شڼ وګرځومه، چاله صرف نارینه ورکمه، چاله صرف زنانه ورکمه او چاله دواړه ورکمه. بعضی کسان په بعضی موقعو باندې خپلو بیبیانو ته په دې باندې ډیر زیات طعن ورکوي، چونکې دا خو د بیبي قصور نه دی، دا خو د بیبي اختیار نه دی، دا خو د الله خلقت دی او د الله خوښه ده او لونه چې دي دام د الله د طرف نه یو رحمت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من عال جاریتین چې چا د خپلو دوو لونو پرورش وکړو، کم پلار یا کمی مور چې د خپلو دوو لونو پرورش وکړو، د هغې تربیت یې وکړو، د هغې دیکبال یې وکړو حتی تبلغا تر دې چې هغه دواړه بلوغ ته ورسېدلي. کم پلار یا کمی مور چې د خپلو دوو لونو تربیت او پرورش وکړو، د هغې پالنه یې وکړله او هغه بلوغه پورې ورسېدلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې پلار او داسې مور باره کې پیشنګویي ورکړې ده. جاء یوم القیامه، دا سړی د دې جینکو دا پلار یا د دې جینکو دا مور دا براتلو کې په ورځ د قیامت انا وهو کهاتین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دواړه ګوتې داسې ونیولې، دی داسې د یو بل سره وضم اصابعه، دا ګوتې داسې یو ځای کړلې، وی دغه پلار او دغه مور چې د قیامت په ورځ راشي وی داسې زما سره به پیوست جنت ته داخلیږي. اغا پلار اغا مور چې هغه د دوو لونو تربیت وکړي ما سره به داسې جنت ته داخلیږي. بل عام معاشره کې به تاسو لیدلي پکار هم داسې ده چې مونږ او تاسو کم عمل کوو چې هغه د شریعت په رو کې تلو او د شریعت په رڼا کې کوو، په هغې به الله اجر راکړي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی تاسو ته بدترین ناکار خوراک اخیم چې هغه بد خوراک دی په ټوله دنیا کې، وی بئس طعام الولیمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر بد په خوراکونو کې خوراک د هغې ولیمې دی چې سړی واده وکړي، د هغې نه پس روټۍ ورکوي او داسې روټۍ ورکي یدعا الیها الاغنیاء ویترک الفقراء چې مالداران خلق پکې روبللی شي او غریبانان خلق پکې پرېښودلی شي. مالدارانو ته دعوت ورکړلی شي د واده په روټۍ کې او غریبانانو ته دعوت ورنکړلی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا ډیر بد ناکاره خوراک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ذم بیان کړی دی. نو پکار ده چې کم کار کو د شریعت په رو کې د هغې حکم معلومو. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.